د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو بوډۍ و. هغې به د جومات ډېر زیات خدمت کولو، جومات په پاکولو، هغې چې څونه د هغې ضرورياتو هغه به دې بوډۍ پوره کول. یو څو ورځې پس چې دا بوډۍ رانله جومات ته، نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې هغه بوډۍ چېرته ده؟ نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ورته عرض وکړو یا رسول الله هغه خو وفات شوې ده. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو ما ته ویې ولې نه چې زه د هغې په جنازه کې شریک شوم، حالانکې هغه بوډۍ ما په جنت کې ولیده چې الله جل شانه جنت ته داخله کړې ده. نو د مسلمانانو کم انسان د جومات ډېر خیال ساتي او د جومات خدمت کوي، الله جل شانه به د هغه واده د حورو سره کوي، حور عینا سره. بل حدیث مبارک کې راځي د دریو کسانو شفاعت جومات کوي. د جومات کومه چې ځمکه ده، دا درې کسان به د جومات د ځمکې د وجې نه الله جل شانه بې حسابه جنت ته بوځي. زه د حدیث مبارک بیانوم مسلمانانو چې الله جل شانه به ځمکې ته د قیامت په ورځ وفرمایي چې ځمکې د جنت ځمکې زه لاړه شه جنت ته، تا ته ما جنت درکړو، ځکه د جنت ځمکه هم ده. نو ځمکه به عرض وکړي یا الله پاکه زه جنت ته نه ځم. نو الله جل شانه به د سره د علمه پوښتنه وکړي ولې نه ځې جنت ته؟ وی الله پاکه جنت ته ځکه نه ځمه چې دا ځمکه چا وقف کړې که نه، زه یې د الله په نوم باندې وقف کړې چې بس دا ځمکه د الله د کور شوه، په دې باندې جومات ساس کوي. نو الله جل شانه زه هغه پورې نه ځم چې څو پورې هغه کس یو ځای وقف کړی ما هغه ما سره جنت ته بوځي. الله جل شانه وفرمایي زه بس هغه هم ځان سره جنت ته بوځه. ځمکه بیا عرض وکړي الله پاکه زه جنت ته نه ځم. نو الله جل شانه به بیا پوښتنه وکړي چې ولې جنت ته نه ځې؟ تاسو خو ما هغه انسان هم پرېښوده کوم چې توقف کړی وي، الله پاکه ما سره هغه انسان هم جنت ته بوځي کم انسان چې دا زه آباده کړی یم، مطلب د تعمیر په اعتبار سره، د درو په اعتبار سره او د خښتې او د بلاکونو په اعتبار سره، د سیمټو او د ګلکارۍ په اعتبار سره، یعنې څونه چې تعمیر کار شوی دی او زه آباده کړی یم، ما کې خواري محنت کړي د لاسو د پیسو په هرې طریقې سره زما دپاره کوششونه کړي، الله هغه هم سره جنت ته بوځي. الله جل شانه به ورته وفرمایي زه بس هغه هم ځان سره جنت ته بوځه، اوس لاړه شه جنت ته. دا به ورته یا الله پاکه زه جنت ته نه ځم. په درېیمه پېره به ترې پوښتنه وکړي ولې جنت ته نه ځي؟ ستا دپاره خو ما هغه وقف کوونکی هم ستا دپاره وبخو، جنت ته درسه لېږم، هغه تعمیر کوونکی هم درسره جنت ته لېږم. درېیم ته څه غواړې ولې جنت ته نه ځې؟ نو ځمکه به عرض کړي یا الله یا الله ما سره هغه بنده هم جنت ته ولېږي چا چې د اعمالو په اعتبار سره زه آباده کړی، یعنی ما کې مونځ کړی دی، ما کې نفل کړی دی الله پاکه، او ما کې د قرآن پاک تلاوت کړی دی الله پاکه، او زما په دې ځمکه په دې جومات کې د الله جل شانه عبادت کړی الله پاکه، هغه انسان هم ما سره جنت ته بوځي. نو الله جل شانه به ته وفرمایي هغه هم ځان جنت ته بوځي. نو حدیث مبارک کې راځي چې دا درې کسان به الله جل شانه د دې ځمکې کې کښېنوي، او حدیث مبارکه کې راځي لکه د تحفه په هوا کې والوځي او جنت ته بې حسابې کتابه لاړ شي. د جوماتونو دومره غټ برکات مسلمانان رونو حدیث مبارک کې راځي څوک چې په جومات کې د یو جال مطابق کار وکړي، هغه کو هر رنګ کاری کو خښته پکې ولګي، بلاک پکې ولګي، وي د دقې جال مطابق چې څوک کار پکې کوي الله جل شانه به دله په جنت کې محل ساز کړي. نن زموږ جوماتونه څونه سپک شوي مسلمانانو، د هر څوک جومات کې چې د لغوي خبرې کوي، هغه جوماتونو کې چې د خبرې کوي، جوماتونو کې قسمه قسم بېدبۍ د جوماتونو کېږي. مسلمانانو جوماتونو د بېدبۍ نه ځان وساته، ځکه د جومات ځمکه دا ژوندی ده. حدیث مبارک کې راځي جومات کې به بدبوداره څیز پیاز وغیره دا څیزونه هم نه راوړئ، او بیا به کې موږ صحابه کرام به یو بل په کاڼو باندې شته، دومره به د جومات د ځمکې د جومات احترام کوو، او څه ناڅه د آخرت دپاره ځان له تحفه سازه کوي، جوماتونو کې عیسه واخلئ، مدرسې د الله د رضا دپاره ساز کوي، جوماتونه د الله د رضا دپاره ساز کوي، او چې څوک سازولو ته تیار یې موږ سره رابطه انشاءالله وکړي. الله جل شانه هم خوشحاله کړه، زموږ مدرسه هم شته، جومات هم شته. الله مو دین دنیا ښایسته کړه. جزاک الله خیره.